أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. قابل قدر سمیر و ناظرین، یو اهم نکته، یو اهم حساس موضوع زه غواړم ما طرف ته تاسو متوجه کوم، هغه د شیاو بنیادی تاریخ. دی باندې غواړم یو مختصر آرایش خدمات کې عرض کوم. انشاءالله بعد کې که چیرې شو دی بیا دلایلو طرف ته تفصیلاتو طرف ته څام، څه کلمي بحث دی، تیولوژي بنیاد باندې فقهي بحث دی، فقهي حوالې سره تاریخي بحث دی، هغه خپل ځای دی. هغه طرف ته زه کوشش کوم څه نه لاړ شم، چونکې هغه مانه بیا واخلي. صرف دا څه د اشیاو کوم تاریخ دی، بنیاد کومه ځینه شولو، و دا بنیاد کله ولګېدلو، ویلې ولګېدلو، دغه طرف ته یو مختصر یعنی تاریخ زاویه یا نه ښیم، ویلې څه هغه بیا ډېر وخت ښه دي مانه ټایم خالي. صرف دې دپاره څه ټو د پوینټ وي و تاسې هغه ته متوجه شو، هغه طرف ته اشاره وشي. و بل هغه کسان څه تکفیریان چې هغه غواړي چې د کافر سره هغه ماحول دې طریقې سره جوړ کړي، څه ځنه پوه کسان، ځنه مثلا پړه لیکه کسان هغه یا تشویش کې واچوي. هغه حوالې سره عرض کوم. هغه دغه دی چې کله پیغمبر کریم دنیا نه رحلت کوي، د پیغمبر رحلت نه بعد دوه قسم فکرونه و د پیغمبر جانشین شونې حوالې سره. یو فکر دغه و چې پیغمبر ځان ورسته چوک نه دی مقرر کړی، امت ته اختیار ورکړو چې تاسې پوه شئ، کار مو پوه شه، اجتهاد بنیاد باندې، بیعت بنیاد باندې، شورا بنیاد باندې ځان ته چوک مقرر کوي. یو دا پوینټ دی. دی مقابله کې یو بل دغه دی چې نه، پیغمبر ځان ورسته خلیفه مقرر کړی دی، امام مقرر کړی دی، و کئی بار هغه دا خبره تکرار ویلی دی او څو وارې ویلی دی چې مان ورسته به امامات چا وي، خلافت به چا سره وي. پس دا دوه فکرونه شولو. یو فکر دغه دی چې د امامات اختیار، د خلافت اختیار، د پیغمبر د جانشین شونې اختیار امت سره دی، و یو فکر دغه دی چې د امامات او د خلافت اختیار امت سره نه دی. امت نشي کوای لکه څنګه امت تشریع مسئله کې، شریعت مسئله کې، د دین احکام مسئله کې مداخلت حق نه لري، سیم اندیشان سره امت دستوراتو سره د دستوراتو اجرا کوونکي څه ته خلیفه و امام نه یی، د هغه تعیین، هغه معین کوله، هغه نصب کوله، هغه کې هم امت اختیار نشته دی. دا دوه فکرونه دي چې یورې بیا د عرض کوم چې اختیار و عدم اختیار. امت اختیار حاصل ده د امامت، دا یو فکر شو. امت د فکر اختیار حاصل نه ده، دا دویم فکر شو. چوک سیایی چې امت اختیار حاصل ده، هغه په کار د پیغمبر نه ورسته جانشین مقرر کی، معین کی. دغه فکر ته فکر اهل سنت والجماعت یای، فکر تسنن نه یای، فکر سنی نه ورته ویلی شي. چې نن سبا څومره عمومي اهل سنت دي بلا تفریق، هغه دغه کټګرۍ کې دي، دغه طرف کې دي، دغه سایډ کې دي چې امت د اختیار لري چې هغه پیغمبر نه ورسته کینی، شورا زری سره، بیعت زری سره ځان ته خلیفه مقرر کی. هغه فکر چې هغه یی چې امت اختیار نه لري، نبی مقرر کړی دی، بلکې مثل نبی په کار دی چې د نبی جانشین مقرر شي و د شریعت احکامات تبیین کی، ایکسپلینیشن وکی، وضاحت وکی، تفسیر وکی، تعویل وکی. دو اختیار امت سے حاصل نه دی، په کار دی الله به زبان نبی خلکو ته وایي چې ما نه ورسته ما جانشین دا دی. دغه فکر ته فکر تشیع نه ویلی شي، دا د شیعو فکر دی. هغه وخت کې چې کله پیغمبر وفات نه بعد اختلاف راغللو صحیفې کې، چوک جوړ شي، چوک به نه جوړېږي. خو دا خو تاریخ دینه ډاک دی، دینه هیڅوک انکار نشي کوای چې د اختلاف راغللو، مخالفین هم و، موافقین چوک سے هغه کې و، هغه پیور کې و، در دوه طرفه فکر و. سلمان و، ابو ذر و، مقداد و، خود زبیر چې عشره مبشره کې رسی، دا معترضینو نه دي، اعتراض کوونکو نه دي. دوی ویل چې خلافت حق د امیر المؤمنین علی علیه السلام ده. دا یو فکر شولو. بل فکر دا شو چې نه، پیغمبر نه ورسته مو بس بیعت وکړلو ابو بکر سره،
بس هغه جوړ شو. دا دوه فکرونه دي ورځې نه بله ورځ دا نوشنما کوي څي یو وخت دا بیا تاریخ تشیعونه جوړیږي، تاریخ تسننونه جوړیږي. لذا نن هم دغه اختلاف څه شیعه و سنی منځ کې دی کسه فقهی اختلاف دوره زیات نه دی، مشترکات بېنهایت زیات دي. اوس را بېله خبره دی چې یو کس اراده دغه کړې دی چې زه د اختلاف ور کرم، زه د بېګاړۍ ور کرم، زه د تفریقې ور کرم، هغه په نږدې اشتراکات نشته دي. و الا که چیرې وکسې عمیق گهراو سره وکسې فقه کې اشتراکات ډېر زیات دي، مشترکات بېنهایت زیات دي. ډېر کسان که علامه اقبال شعرونه تمسک کوي و هنګ لري، که تاسې فقه وکسو ډکه د اشتراکاتو نه، خامخا یو ځای کې اشتراک رسي. مثلا हाथ खोल कर या हाथ बांध कर नमाज पढ़ना, उस जगह की बांध कर वाला यो शो खोल कर का यो इश्तिराक शतादे इमाम मालिक फतवा ورکړي چې کول کر هم نماز الوستای شي. یو نور د سه مسائل دی خو هغه ټولو طرف ته زویل لور شمغه بس مو سره تعلق نه لري. د کلیپ کې خو په هر نن سبا تشیع او تسنن بلیگی ما به الامتیاز هغه واجنه ممتاز د تشیع ممتاز د اهل تسنن هغه د پوینټ باندې دی نسب اچولوس کې دی منسوب بچو کوي شیعو په نږدې منسوب حق چا دپاره دی الله به بزبان نبی کوي اهل سنت په نږدې شورا ذریعې سره اجماع ذریعې سره بیعت ذریعې سره دی. لذا دغه اختلاف مو تفریقې کې ویل بدلو په کار د دغه باندې خپل دلایل هر څوک پیش کوای شي هنګ لري مو سره خپل دلایل سدي حواله سره غدیر بهترین دلیل دی حدیث ثقلین بهترین دلیل دی حدیث منزلات بهترین دلیل دی حدیث دار دی حدیث طیر دی حدیث سفینه دی یو حدیث سره آیه ولایت دی آیه تطهیر دی آیه قربا دی سوره کوثر دی سوره حل عطا 5 نه 22 پورې آیات دي یو دین علاوه نور کثرت سره آیات مو سره دی حواله سره موجود دي چې دغه ها کې چا د شو کې مستحق دي. دا یو بحث دی. یو بل نکته بس ذکر کوم هغه د شیعه توحید مختلفو مراتبو کې مني سټیجز کې مني. خدای رازق دی دلته مو توحید منو حکیم دی دلته توحید منو خالق دی توحید منو مالک دی توحید منو نو هغه نه یو دی توحید در حاکمیت التوحید فی الحاکمیه یعنی حکیم به چوک جوړي پیغمبر نه ورسته مو دغه ځکه هم یې چې پیغمبر هم نه بلکې الله حق لري مو ساره مداخلت کوای نشو مو چوک جوړوای نشو مو د اختیار نه لرو چونکه توحید دغه ځکه دغه دی چې حاکمیت کې هم الله په کور د متحکم مقرر کی لکه څنګه غدیر کې هم پیغمبر نه دی جوړ کړي بلغ ما انزل الیک پیغمبر ته خلی ویل دي چې کوم کاس ما جوړ کړي دی ته خلی خلکو ته وخیا چل غدیر کتاب دی گواه دی چې علامه امینی لیکل دی او مصر ازهر مفتیانو یغه تصدیق تایید کړي دی چې واقعا دی مبنی احسانات دي یو دین علاوه شیخ سلیم سے مفتی اعظم د مصر دی هغه سره یو طولنی باس کیږي د عبدالحسین چې نجفی اشراف والا دی هغه کتاب المراجعات شکل کې شته او اردو کې هم ایدی ترانسلیټ شوی دی دین حق سره تاسو دا هم کلیدا شو او ډیر کله باس دغه دوه عالمانو مانس کېږي شیخ سلیم مانس کېږي او سره د مجتهد نجف والا دی نو کې گالی گلوچ تا نو کې زیاړه شته یو بل ته احترام امیز الفاظ دي زنن د سیم څه په کور د سې ده کا غوړو څه امت رسول باندې مو رحم وکړو په کور د ډیبیټ ډایلاګ اخلاق دایره کې علمی دایره کې یو بل ته کنزل نه یو بل ته زیاړې نه یو بل مقدسات او توهین نه کوله یو بل ته کافر نه ویلله امت رسول نه دا رحم کوله ده ملک نه دا رحم کوله ده پس یو بیا د ذکر کوم کوم پوینټ اف ویوز دی هغه په کوم د مد نظر وساتو چې د اختلاف کوم بنیاد باندې او شیا کوم بنیاد باندې راغله هغه صرف دا خبره ده اختیار امت حاصل د امامت کې د اهل سنت نظریه ده امت اختیار حاصل نه ده د تشیع نظریه ده چې زه دغه چې دلایل طرف ته نه لړم بحثونه مور باندې نه وکړه صرف دا څه ایمو دماغ دغه خبري باندې لک کولوشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.